جی رب تو لگے نا ماشاءاللہ. علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي وفاء قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسأله دا ثابتې چې پیغمبر علی السلام به اشاره سره خبره کوله او مسأله دا ثابتې چې اشاره مفهمه چې کومه دا په منزله دا کلام صریح ده او باغی باندې اثبات احکامات کیږي. نو موږ په یو سفر کې د سره د نبی علی السلام نه فلما غربت الشمس وقال لرجل انزل کوش بلال فجدح لي خوشتکا ما د پارستوان. اصل کې د فجدح تاسو معنی کتابونه لیکي بل لیس طویقه دا ستوان چې کوم دین مال خوشتکا. خود اردو کتابونو کې او د لغت په کتابونو کې شربل او طویقه جده مدانو ته موي مدانو پیژنې قاشملې ځنانه بشار دي. فجدح لي اصل معنی او شرب ما د پارستوان لیکن دلته اوس معنی کو سره خوشتکا تو خوشتی کوم داسې چې داس غیر بکې نه له خوشتی کنه لم ده با. قال یا رسول الله لو امسیتا مان دیار دو کچې د الله پیغمبر لو امسیتا مان کې ته انتظار وکي ما خام ته په دې حال کې چې پورا کون کې د روزي خپلې. ثم قال حضرت انزل فجدح کوش مړه ستوان خوشتکا دی یا رسول الله لو امسیتا لکانا یا لکنت متمما للصوم. جواب مقدر دی لو شرطی لو امسیتا لکنت متمما للصوم. نو کچره ما خام ته انتظار وکي نو ته متمم د روزي شي. اوس کته زتاله ستوان خوشته کم روزو مینس کې پاتې شي. ان علیک نهارا تاسو باندې خلارشته. ثم قال حضرت انزل من اکبر فجدا فنزل فجدحه في الثالثه تدریم ذل فشرب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت داوس کړ. ثم اوما بيده الى المشرق بیاذت اشاره کړ په خپل لاس سره مشرق ته. فقال اذا رايتم الليل کله چې وینئ تاسو شپه فقد اقبلت من هاونا چراغ کار شوی د دې طرف نه. فقد افطر الصائم معنی یاد کا احمد جانا فقد افطر الصائم نو پس ما تشو روجدار حکمن ما تک روجدار روج یعنی ما تشوا مطلب اس مولانا صاحبہ حضرت کچھ ستوان خوشتکا ولو امسیتا دا خیال چې لا ماقام نه دی شوی حالانکه ماقام شوی وو غروب متيقن شو یقیني غائب شو په بلال دا خیال چې لا ماقام نه دی نغی لو امسیتا لکنت متمما للصيام. حضرت حج دی آخر کې بیا حضرت وی ګورا ماقام دې ته نو چې خلک چغار شروع کی. اذا رأيت الليله اقبلها هنا چې کوم دې خوا تیار شروع شو د دې مشرقی جهت تیار چې کوم دا دل د غروب شمس دی. فقط افطر الصائم روزه ما ته شو د روزدار حکمنا مانش پس رز ختم شو روزه نه ده کنه یک وخت کوش شابه ام سیت اشاره شو بس محدث اشاره ثابت دي صاحب جی. قال حدثنا ابو سعيد بن حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان بن عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد منكم نداء بلال او قال نداء بلال لا يمنعن احد منكم نداء بلال. من دنه کی یو د تاسو لرا د خوراک نه اذان د بلال رضی الله عنه او قال اذانه یا اذان ویلو ینو من د غسته من سحوره د پشمرینا فانما ينادي د आवाज کوي او يؤذن اذان کوي يرجع قائمكم چې واپس شي کوړتا هغه ولاړ عبادت کوونکې تاسو یو یا ليرجع بما دل يسكن دي چې مطمئن شي ادمو کی هغه قائم الليل تاسو الله 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 روزه کې به خلقو د شپې عبادتونه کوله. وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر. علماء کرام توجه ہے دا الصبح چې دکنه دا اسم د لیس ده اصل معنی دا وليس الصبح او الفجر
او نه د سارو فجر. بس اس دیزه کی تعبیر کی مصنف ولیسا ان یقول کأنه یعنی الصبح او الفجر او دا ان یقول نه دا یقول فعل د قرآن په داخل شوی دی نو فعل مؤول کړ په تعویل د اسم سره او دا یقول په معنی د قول سره دی او قول په معنی د مقصد او کلام سره دی. توجه وو کې معنی تا معنی پیدا شي چې وليس مقصده الصبح او الفجر. بس ان یقولا دا فعل مؤول په تعویل د اسم سره شو ځکه ان په داخل شوی دی معنی شو وليس قوله الصبح او الفجر. توجه کرنا بلالا یعنی سمانا اذان بلال لپاره اخکار کولو د صبا او د فجر نه دی دا خو مرد تهجد بانګو او تاسو ته وی چې بس بلال ټی کو ته روټه او خره یا ستړي نه دمو عبارت لیکه اب دې ته اطلاق د قول په فعل باندې وليس ان يقول یعنی وليس قوله وليس مقصده الصبح والفجر نه دې مقصد د بلال احکار کول تاسو ته صاحب لرا یا نه دې مقصد د بلال احکار کول تاسو لرا سباتا دیشوا دا کأنه یعنی دا کلام دراوی دی لکه چې حضرت یعنی الصبح دی قول نه تعبیر په صبح سره کوي. دیشوا اوس مغوا کې دی واظهر یزيد یدیه واظهر یزيد یدیه مانسکه صابره احکار معنی بنا کې ښا معنی کې وا واظهر یزيد یدیه او مکه کړ یزید خپل الله سنا ما توکل لغه ما تم ګورم مکه کړ یزید خپل الله سنا ثم مد ایتام من الاخر جای خارق راکل یو دبلنا معنی دو صورت دی ښا اے د صبح معنی کې مد اثر یزید یده یو معنی را مکه کړ یزید خپل الله سنا ادا څخه داسې بیائی الصبح هکذا الصبح هکذا اصلاح شو خبره دیمه توجیه در تکوبا و اظهر یزید یدیه اور رامک که یزید اقبل الله سنا داسی شارشو لکه سبای کاذب داسی دی اور سبای صادق داسی دی فأظهر يزيد يديه هكذا ومد من الآخر هكذا سمعنا ليس الصبح هكذا إنما الصبح هكذا یا شو وہ بلال سنگا احمد سنگا خوان خو کی کنے یارا داسی نا داسی المعترض في الافق لا المستطيل چلو. وقال الناس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت ابا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل الرجلين عليهما جبتان من حديد من لدن سديهما الى سديهما وهذا الحديث قد مر قبيل ذلك الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا ماتت على دبه حتى الا فاما المنفق ګور مثال دی با معنی زکوما نبی علیہ السلام فرمائے مثال د بخیل والمنفقی او د خرج کوونکی سخی کما سر رجلین پشان مثال د دو کسانو دی علیما جبتان من حدید چې دواړو اغوستوي چوغې د اوسپنینا زغره د اوسپنینا من لدن سدیهما الی تراقیما د زیدا سینې د دوینا ترمرو پوری اے دغه زی پوری دی دغه زی پوری دی اوس ګوره توجه تا فاما المنفق هر چې سخی دی فلا ينفق شيئا دینه خرج یو شی الا مادت علی جلده مگر تلنیږي دا چوغا تلنیږي دا زغرا په سرمنه دې باندې دا زګره پلنیږي ارتیږي حتا تو جن بنانه تر دې چې د خپو دا ګوتی را پټی کی دمر وګدشي چې ګورند شي پاو تک پہنچ جاتی ہے وطافو اثره او کلا چې دې په لارې باندې سي
نو د دې د اخپو هغه نخې میټاوي اته خو دمره ون چوغه وکنه خدا سي دېدانو د اخپو نه راکوزه شو دمره لمبه شو نو چې دې په لار زینو هغه اخپو نخې پټي څه مطلب شو الکه چې دې مال خرج کړي ابتباد نه راوړي او دې مال خرج کړي نو معنی دا شو چې دا سینا کلاویږي کشادگی پیدا کی او تر دې وګدشي چې د خپل نه کوز شي بیا چې په لار دي نخې د قدمونو پټي کی یعنی هغه ګناونه او عیبونه ورخره معاف کړي نو کوي خام سخاتو واما البخيل هر چې بخیل دی فلا يريد ينفق اراده نکي چې مال خرج کی الا لزمت كل حلقه موضعها مگر جخت شي هر کرا خپل زیتا داسې نو فو يوسعها دې داسې ونه کولوي داسې کوي ولا تتسعو نو کلاویږي نه ويشير بسم الى الحلقه امام بخاری يشير بسم الى الحلقه اشاره وکړه په کوتي مرایتا تنګ شي سمانه شو چې دې مال نه خرج کړي پوښي نو مال سره نور بخل سوا کیږي او تر دې پوري چې پریشان حال وي لکه چې یو سړی د مړ نه ولا خپي کی باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من الصادقين فاذا قد دخل اخرس امراته بكتابه او اشاره او بايمان بس وز کېدا چې خلاصې ټیم دی او ان شاء الله دا حدیثونو تعویل زبستا ګورم غنه ته کې منو ته به خفشه خو زما په خوانه عادت خو اوس ما دې عادتونه پریخي دي فوجو کار طالب بچ عبارت دي کنه ما ولستان لرته بزو ګورم مفضل کې صبر وکړه تاسو خو دې یریګم تاسو نه یا تاسو سار بخاری ټول واحده خونه تخته پونه شو غانا زکه ټول لار چې دا ناواده کړی خو راته نازي د خیره درګه نه دی بچته دي دای دوی لپاره درک لګون کې شته د خیره نه قال چې چا درک لګولې ده کنه هغه د دې مشته دي زه چلو یا رخا اوس ګوره علماء کرام اللعان لعان د لعنت نه دی او لعنت وی بعد لعنت وی بعد کله چې خزه خاون په یو بل تهمت لګي خزه یا سړی په خزه باندې تهمت لګي نو دوی د پاره بیا قسمونه دي خو دې قسمونه تعبیر په لعان ولې کړ دی ځکه چې لعان سبب د بعد دی د یوې خزه د خاون نه چې لعان وشو نو تفریق بین زوجین راځي او دا تفریق سبب د بعد دی نو په دې اعتبار سره د لعان ته لعان وایي بیا د لعان مقام سره تاسو کتابونو کې به ویلي فقہ کې خصوصا فقہ کې په مصیبت دا ده چې د هر کتاب علوم په دویم حصہ کې دي خپکیږه مخه او منګه وخت تیر کو پړمبې حصہ کې کافیه ګوره نیمه کافیه چې د په درې مسلو ده مرفوعات مجرورات منصوبات ټول کې شمار کې نو 23 نه کم جوړیږي یا زیات جوړیږي مرفوعات څومره دي مجرورات څومره دي منصوبات څومره دي او ټول چې څومره بحث دی هغه مسائل په ټول په اسم فعل او حرف کې په فعل او حرف کې ټول مسلې پرتې هغه موږ بیا نشو ویلې تخیل نه وردا فقه کتابونه چې څومره دي د دې مسائل مشکل مسائل کتاب الطلاق نرستو دي رضاعت او طلاق نرستو دي هغه موږ نوې حالت چې موږ راځو بیا موږ نوې داسې مسائل ټول د بخاری اخر کې مشکلات دي او مشکات هم اخر کې مشکلات دي هر کتاب اخر کې مشکل دی وته کله سوچ کوم زم لکه چې دا کتابونه سره په خط طریقې سره لولي لکه جوړمبه حصے لولي بیا و ټیک دی له دوه کاله پکار اوس دا لعان حیثیت لعان سره توجه کوا عند الاحناف لعان چې دینو دا شهادت مؤکده
بالایمان دی شهادات مؤکدات بالایمان عبارت سے شهادات مؤکدات بالایمان مقرونۃ باللعن لکه دا اصل د دې شهادت ته دا شهادت ته شهادات مؤکدات بالایمان مقرونۃ باللعن نو اصل د دې شهادت ته لہذا لعان به هغه چانه زون په نسبت دي چې اهل شهادت وي واهل شهادت څوک دي مسلم حر عاقل با مسلمان کنا مسلمان حر عاقل بالغ شوافی رحم الله فرمایي چې دا لعان چې کوم دی دا ایمان مؤکدات بالشهادات ته منګویو شهادات مؤکدات بالایمان دی او ایمان مؤکدات بالشهادات نو چې هر کله شهادت باندې مؤکد دی او اصل ایمان دی لہذا بیا دا لعان چې کوم دی هر هغه د چا طرف نه واقع کی دی شي چې کوم د چا طرف نه یمین واقع کی دی شي راي د پاره نه حریت شرط نه اسلام شرط ٹھیک شو بس اوس مسئله صدا مسئله دا چې یو سړی په خځه باندې تهمت ولګاو مسئله خدا د چاول با دې ثابتې کې ثابت ک ډیپټي ختم شو په خځه با پتاینه تل کوتا کل الباز ګلی اور کی چر دې ثابت نه کړي شو او شوي نو بیا په دې باندې حد قذف لاګو شي یا یو سړي په خځه تهمت لګاو د قاضي په عدالت کې اور خځه وی چې نه دې ګناګار دی داغي طریقہ هغه د جتا سورته نور کې ویل ده قران عظیم ہوتا ته یاد دی خځه بسلور قسمونه خوري خو اول رختیا مسله داسه ده رسو باب امام بخاری راوړي اقدام بر رجل کې ځکه چې دې تهمت لګول دي نو رجل به وی چې والله انی لصادق فيما رميتها ما چې دې په باره کې سویل زرشتي نه ما والله 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 نو پینځم ځل باندې بده وی چې په ما د الله لعنت وی کې چرزه په دې خدي دروژن خبره کومه درو خبره کومه ځکه چې رجال چې کوم دي د لعنت کلمې نه ډیر زیات یری اوس چې تر دې دا پینځه ځله خبرو کې نو قاضي سے برو ور متانت سره دې خدي ته وي سوې دا سره ګوره خیال کوا دوار پرشتنه نشي کېده یو ضرورت کې دروژن دي حدیث تغل الفاظ ان احدکما کاذب یو خو خامخه کاذب دی خو خپل آخرت مغر خوا د دنیا خو یو سور دي دې سوې نو کې خدای سکوت وکړه نو فتعینت الی اخره او کې خدای وی چې نجی خاون می دروژن دی نو قسم وکړه نو هغه قسم ورپسې قسم ورپسې قسم نو څلورم قسم نو په پینځم باندې به وی کچره زما دا خاون هغه خبرې چې په ما تپی دې رښتینه نو د په ما باندې رب طرف نه غضب وی لکه چې خزه د چړق نه د تندر نه یریږي نو پتلا که زموږ پتا باندې شین اسمان تندري چړق پورې په بو کې ښا دا خیال اکثر پښتانه پتا باندې شین اسمان چړق ولګي چړق راځي په بو کې ګوره ښا دا تندر په خوشګه کې راځي نو پتا د شین اسمان تندر نو دوی د تندر نه یریږي ٹھیک شو کنه نو کوي وای کړه نو اوس پکې صفات شو نو بس تفریق په قاضي سیبو کې او دا به ابدي یو بسره دوی تعلق ختم شي بس دا مسله او زه ګورم تا بريت په زيدي کې به زيد باب اللعان وقول الله تعالى وای بیا باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من السابقين فاذا حدث الاخرس امراته بكتابه کلا چې تهمت لګي ګونګه خپل خذتا بکتابتن په لیک سره او اشارتن یا په اشاره سره او بإيماء معروف یا په اشاره معروفه سره اوس دې ځکه اشارهم ذکر شو امام ذکر شو
نو محشی باز کړي چې اشاره ما کان بالید دی والایما ما کان بالراس والحواجب لکه دا څوک سترګ دازې ور په هم خلق را پي دا څنګه وکړه پوه شو کنه یا دا څوک وغیرہ ذالک نو فوق المتکلم نو دې په شان د متکلم دی نو معنی څنګه په شان د کلام دی نو چې څنګه کلام معتبر دی نو کتابت د اخرس اشاره او ایما د اخرس معتبر ده لأن النبي صلی الله علیه وسلم قد اجاز الاشاره فی الفرائض ځکه پیغمبر علیہ السلام جواز ورکړ دی اشاره لره په فرایضو کې لکه موږ شو ځکه چې عاجز د موږ مې یصلی بالاشاره لکه دلته یو محترم چې راځي نو هغه بالکل سویل نشي خواهی ته تودريګه او ګوره هغه د خو خلقو نه خموز کوي حالانکه ایله دمرو ګد خیامت دمرو ګدارو کو سوا چې فرایض کولم تقدیرینو کافی وا او خو مطمئن ولاړ وهو قول بعض اهل حجاز والعلم دا بعضی قول د اهل حجاز ده واهل العلم د علماء ده وقال الله تعالى فاشارت الیه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا امام بخاری اشاره وکړه دې خبره ته چې اشاره کافی کیږي لکه چې اشاره د مریم خپل بچیتا لفاظ بیان کافی شی وا وقال ضحاك الا رمزان سمانا فاشات الیه كيف دغا الله تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا عثمانه کی قارضها الا رمزا اشارتن نو قران کې رمزن بما اشاری شوا لہذا پدې کې مسله دي کې اختلاف چا نشته لري وقال بعض الناس او ای بعض خلق بخاری کې دا بعض الناس چې کوم دي نو دا ګرانی خودل ته ګران نه لري کتاب الحیل کې بعض الناس په ډیر راځي امام بخاری رحم الله چې کله په حناف باندې رد کړي نو د بعض الناس نو بعض خلکو چې تحقیر په تور باندې وي لیکن اصل دانش زه حنفی یا ته حنفی خو زما خپل مطالعه ده زما خپل ذوق دی چې په تور تحقیر نه وي ځکه چې زه یو ادنا ونی انسان ما د ګناونو نه بورې مې زما ډکی دي زه د یو عالم په باره کې دا تحقیر تصور نه کوم امام بخاری شامل منفل حدیثو بیا دې امام ابو حنیفه په باره کې څنګه د تحقیر نسبت کې نه زما خپل رائے دا زه چا سره موافقت پدې کې نه کوم نه تقلید د چا کوم پونشي تو قال بعض الناس کی امام بخاری رد کوي په چا باندې احناف باندې یا عین امام ابو حنیفه باندې یا د خپل زمانی معاصرین باندې چې کوم مسلک حنفی والدی قال بعض الناس او دا بعض الناس لګپن ماورا دا بعض الناس نه تحقیر دی پاره دی او نه د خوف دی وجنه دی خو جو کنه خو عمده خلک چوي اي چې بچا باندې رد کوي نفس فریق متعین کوي نه نفس اشاره ال فریق کوي لکه موږ چې بعض خلکو چې حد داسي او موږ چې حد داسي نو موږ چان یریګو لکه اوس موږ بعض خلک داسي بعض داسي لہذا زما خپل مزاج داسي دی نو زه چا ذمہواری نه اخلم نه بچارت کوم نه چا موافقت کوم خو زما دي زین ته بس دا خبره کوزيږي بس خلاص نه تحقیر مقصد دی نه تجهیل مقصد دی او نه دا چې په خلی باندې نوم اغستل سپک غني یا وته کمزوري ښکاری نه یاره مجتهد سره دی قال بعض الناس حضور ته بل ذکر مې ذکر چې قال بعض الناس دی وی کتاب زکات په کېل تور الله التو ان شاء الله قال بعض الناس کړه دی وی نو کله موالیکم پکې راځي کله شوافیم راځي حضور بیا ته دا خاص کوم چې ګور دي چې بعض الناس نو مراد شوافی دي دې لپاره خسته خبره ده واقعي مې چې کوم دي چې دی هغه د رضاعت بالحيوان قائل هغه ماته زویلو محققین د غیرت کې اگر چې مشوره خبره سره نو قال بعض الناس حنفیان وی لا حد ولا لعان سمانا نسې کیږي حد او نه لعان اشاره باندې بس حد او لعان اشاره نسې کیږي احناف وي ایو وجه ذکر کوما
ثم زعم کی بیا رد دے توجہ کہا بعض ہوئی چې حد لیان دا پشاری و ثم زعم بیا دغه بعض الناس ہوئی ان طلقوا بکتاب یو سره خذل طلاق په خط ورکی یا پشاری یا ایما سرا جائز دے وليس بين الطلاق والقذف فرق حالانکہ د طلاق او د قذف میں کے فرق نشتے دا شو مکمل اعتراض ته په پوښی څنګه پوښی ماته وای نه کار په نشو ځکه زویم چې ته په نه زما اصل کې سره کی جزا کتاب په یو ملت کې خلاص کما زه مساله کا خلګو چې په ځای پوښی مسأله د اشاره ده شوافی ائمه ثلاثه هغه چې څنګه اشاره سره طلاق اعتاق ٹھیک شو کنا دا ثابتیږي نو لعان او حدم ثابتیږي وشو کنا لکه شیخ القرآن په قصه کوله لکه اشاره ده شیخ القرآن درس کې قصه کوله زه په ویم ته خیر دی ویل کاغه یو احرسو ایو زنانی په ځان مستقر نو دې چې په خاون ته باندې راغی نو دې چې راغی نو ورکه ته دې نو شیخ ورې کنده الته سولار دې دازې انا هغه شری د دې سوې ساته لیونه اگر دې راغلو نو مال یو روټه ورکړه ایو څه مولای ورکړه نو خیال خلا یو مل روټه ورکړه بلې مله مولای ورکړه نو دې بیا په زور خوان راغی خپل دې رشي نه څنګه الحدود تندر بشوات من زنده آباد ده کې نه ستا خیال دې نو کله خو بشاره باندې خوشحالي کو بیا تعویل هو کې دي شي نو اوس کو کتابت شو تحریر شو دا کو ارسو کې دي شي او حد لیان دوی وچ ثم زعمت حنفی وی ان طلقوا بکتاب و شانت ایمان جازا اوس وی وليس دریم خبره وليس بين الطلاق والقذف فرق د طلاق او د قذف په منځ کې فرق نشته دی نو ایک په طلاق په اشاره صحیح دی نو بیا قذف په اشاره ولنه صحیح مثلا شو اوس منګ یو خبره کو منګ یو خبره کو چې چرستا مقصد د احناف توهین په بعض الناس سره نو پویږي په خپل نه او اعتراض په احناف باندې کوي پوښښ کنه خدا خو زه نه یم زه خو چوټه غونی بنی ادمي مې زه د غټو غټو شروع نه نقل کوم چې چر دا واقعي دغه باندې توهین دی او ته تحقیر په تور باندې نقل کوي نو بیا احناف په قول په خپل په نشوي او اعتراض په بل باندې کوي ته چې په طلاق او قذف کې فرق نشته حالانکه د څه قسمان فرق دی الطلاق من قبيل الاحکام اور والقذف من قبيل الحدود الطلاق من قبيل احکام اور نبی علیہ السلام جد وعدهن جد حاکی په شارع کې په کلام صحیح کی اور والقذف من قبيل الحدود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود تندر بالشبهات نو بينما فرق پونه شو مولانا صاحب لکه تعالی هوټ خبر وشوا او کچر مقصد دی غیدای چې بعض الناس ارسو چيري نمګو نه محترمه جی محترم جی طلاق کیو په قذف کې دی لري فرق دی اوس مګر خزر خلاص ما وکنه ما خو ایمان سره جواب وکړ نو ایمان سره خو دې نکړي د خدای په نسو کې راځي خوش په دې معنی نشکال ختم شو مخکره پاین قال القذف لا يكون بالكلام او که سوګوي چې دا قذف خو بغیر د کلام نه نیوي نو قیل لو كذلك الطلاق لا يكون بالكلام دا بل اصرار را باندې وکړه که سوګوي چې قذف لا يكون الا بالكلام قذف بلا کلام نه دی نو قیل لو من بوتي كذلك الطلاق لا يكون الا بالكلام نو قیل لو ابديت بویل چې كذلك الطلاق لا يكون الا بالكلام والا بطل الطلاق والقذف منګو ټیک دا قذف په کلام دی طلاق کوم په کلام باندې دی
خو طلاق د قبیل احکام نه دی د دې نفس اشاره کافی ده او د حدود نه دی د دې لپاره دې په اشاره باندې سو پورې چې لکه حدیث کې راځي انکتها بیا په ترجمه دی په یو بزرګ درته چته مخه کما ما په کیسټ کې اورې دی تاخذ وكذلك الإفك وكذلك الأسم يلاعن لعن كل شيء. وقال الشافعي وقتادة إذا قال أنت طالق بإشارة فأشار بإصبعه نتبين من بإشارته. سمعنا مولانا صاحب چې احرس دی یا سم دی چې خدای ته وی چې ته لازم دغه نو څه پاتې شو الشات ابلغ من السريه رسول الله دغه نه هو سامي مخکې ده. وقال ابراهيم الاخرس اذا كتب الطلاق بيدي لازمه ٹھیک شو. وقال حماد الاخرس والاسم ان قال براسي جاز. ور علماء کرام بخاری مشکل را خو وخت نشته دې کې د امام بخاری اعتراض دی په امام ابو حنیفه سے باندې. امام بخاری وی حماد وی چې اخرس او اسم کې تر په سر وی نو جایز دی نو لہذا حماد ابن سلیمان خستا استاد دی ورغه وی چې اشاره کافی ده په اشاره اثبات احکامات کیږي ته شاګرد د خپل استاد خلاف کوي ته پوښتنه څه منګه وی جناب امام صاحب د خپل استاد خلاف نه کوي امام صاحب استاد اخرس او د اسم اشارات راس جائز وئی نو امام ابو حنیفه هم جائز وئی ځکه چې دا د قذف نه خو نه ده کنه اشاره او د اخرس جائز بولی حمادم جائز وئی امام صاحب جائز وئی خبره محترمه قذف کې دا د قذف باندې حماد قول نشته کې نیم ته توخه دا یو شو. جواب نمبر 2 کې چرته وای چې تا د استاد شاګرد خلاف کړی دا موږ بتاته چې تا د محمد زوهلی خلاف وکړ دا استاد نو څه ته چې د امام زوهلی خلاف کې نه استاد نه دي څه امام مسلم چې ستا شاګرد ستا خلاف کوي نه د علم نه وته څه امام مسلم په معانه کې ستا خلاف کوي او تا د زوهلی خلاف کړی دی دا خود علم میدان دی د دلایلو سره دلایلو انبار دی چې کوم خو دلایل را طرف ته رواني کی خبره بته کې د بیادبی او مخالفت نه ده خبره خلاصه شو. چلو قال حدثنا الياس وعن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار قالوا بلى دا ما کې ویل دغه غزوه ممره آیا خبردار نه کوم تاسو په غوړه کورون د انصارو محله کما غوړه ده بلا یا رسول الله بنو النجار دا ټول نه غوړه دي ثم يلونهم بيادو تنزي بنو عبد الاشهل دي ثم يلونهم بيادو تنزي دي بنو حارث ابن خزرج دي ثم يلونهم بيادو تنزي بنو سعيد دي ثم قال بيده بیا پیغمبر اسلام اشاره وکړه قال به معنی اشاره وکړه فقبض اصابعه نو ګوته حضرت داسې بند کړي هر ګوته بند کړي ثم بسطهن او بیا یې خوري کړي کرامی بیدی لکه وشتون کې پلاس ثم قال وفي كل دول صار خيرنا توجه کوم مدینه کې ناسیو مدینه کې نبی اسلام وی بنو نجار غوردی بنو اشهل غوردی بنو سعید غوردی اے مختصر دا چې دا چې سمرا دا سمرا کورونه چې د انصار دي ټول غوردی ٹھیک شو ان بعد خلک چې په تقریر کې بلاس نه اوچته نو دا تقریر نو داسې شو او کتاب ترمذی ویلي نو کله کله پیغمبر علی السلام په تقریر کې او د ترمذی خو وای کنه شمائل او په شمائل کې دا خبر شته نو شمائل تعویل نه نو ته وای چې تا په تقریر کې لاس ویلو چا زه یو ځای تلام یو مې سماتي دا څنګه دا ته په تقریر کې ته لاس وچته ما لاس ما تا په یو خبرو چت کې کې دا تقریر کې ما وچته بس بیا ولا خبر نه ده ته دا په تقریر کې لاس وچته ما تا وچته دا خیال ورته مخ کې دا
وبه قال حدثنا علي بن الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا حازم سمعت من خالد بن سعيد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهذه من هذه او كهاتين وقرنا بعثت انا والساعه كهذه من هذه ساعته ہے ولګل شمز او قیامت څنګه كهذه وهذه داسې لګل شمز او قیامت لك داودا لك داودا سبحان الله لك داودا خا او كهاتين یا كهاتين وي وقرن بين السبابه والوسطى سبابه دي ته وي وسطى دي ته وي داسې وکړه نو کې داسې شي نو یو سمانه شو اشاره ده لکه د دې دوه ګوتو په منځ کې ګوته ثالثه فاصله نشته فاصله نه ده زما او دا قیامت په منځ کې بل نبی فاصل نشته او کې داسې شي زما خپل راځي دا او کې داسې شي نو معنا مخ کې زیم او قیامت را پسې ده داسې استاد حاشی ذکر کړی چې محاشی خودمره بخانه نه ده خو دې حاشی کې لیکل دي چلکه وسوا اتیا کال تیر شو حاشی کېشته وسوا 80 اتیا کال تیر شو نو کا اوس باندې ګوریا شو ګناه ده سزا څه نو اوس وسوا اتیا کال تیر شو نو دا خو دمر دا خو شارح کم شرع کردا ته خو ډیر رستو ځوانه کېده نو والله علم بور سره ویو نو بیا څنګه د کاس بوستانه وساتو کاته ډیر خسته خبره ده چې دې کې مقصد تعین د زمانی نه ده بلکې مبالغه فی القرب ده مبالغه فی القرب ده مصداق اصل انهم يرونه قريبا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا خدای باندې د ګورم چې تویږي کیږي ما کېدا بروټه تعرض دي سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 وقال هكذا وهكذا وهكذا يعني 29 يقول مره 30 ومره 29 سبحان الله الک ګورا د رمضان کې حضرت الساعه اے اشارو هكذا بیا وشو دیش اشارو هكذا وشو بس معنا امام بخاری ته وایي چې پیغمبر په اشاره خبرې کړې د اشاره کې مفهمي هغه په منظر کلام ده شابه پسې ده قربان دي تعالی حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان هاونا مرتين الا وان القسوه وغلظ القلوب في الفساديين حيث يطلع دا حدیث موږ مخ کې ویل ګوره مسلم کې شوی دی اشاره وکړه پیغمبر اسلام په خپل لاس نحو یمن ته الايمان هاونا جهاد یمن نو ګوره مدینه کې و حضرت مدینہ کیو عبد الوارث مدینہ کیو نو جاتی یمن نو مکہ پکرالا والیمانو هاونا اشاره وکړه یمن ته یمن خاص نشو یمن ومن باطرافه شو هاونا الا وان القسوه وغلظ القلوب یا وغلظ القلوب یقینا یا ساته سخوال زړونو چې قسوت نافرمانی وغلظ القلوب تاکید ده یا منا نافرمانی او سخوال زړونو فل فتادین هغه چا کې ده چغي بانسری وي په لکود او خانو سره بانسریانی وي چغي وي په پاکه د لکود او خانو چوخان سره خا حيث يدلو قرن الشيطان ربيع ومضر معنا دا شو چې دا فتادین دي او دې کې قسوت قلب ده چلو وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكعب اليتيم في الجنه هكذا واشار بالصبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا ګور نبی اسلام انا ز وكعب اليتيم پرورش کوونکې یتیمانانو فل جنت په جنت کې هکذا داسیو واشار بالصبابه والوسطى اشاره وکړه په سبابیو پوستا او فرج بینهما شیئا توجه کرنا نبی اسلام ز او نگرانی کوونکې یتیم په جنت کې وداسیو اے عبد الوارث داسې ویو دا دوګوتی داسې نکړي داسې نه داسې ویو تفریج وکړه ماشي وی تفریج ولی لپاره اظهار د فرق په منځ د نبی امتی
نبی او امتی معنا دواړه خو په یو ځای نشي کېده نو مخکې نبی ورپسې امتی نو تفریج زکاو چلو باب اذا عرض بنفي الولد باب دې په بیان دې خبرې کې یو سره تعریض کی په نفي د ولد سره نو آیا دې باندې به حد جاری کیږي او کنا نو جواب دې چې نه ولی زکا حد والا جاری کیږي چې دې تلفظ کی او داسې کلام استعمال کی چې درای نه کیږي یا انکار من الولد دے یا نسبت بلتا یا خلط نسبت بدکارے دے دا فقط تعریض ہو او په دې تعریض سره نفي د ولدم نشي کېده لکه یو سړي بچي پیدا شو خو څنګه او دی دا خو تور دي د سپینې ما نو دی خو دې دا زما زوی دي زه خو سپینې ما او دی خو تور دی تعریض څنګه یاره زه خو سپینې ما دا تور دی نو دې څنګه زما بچي شو نبی علیہ السلام یو خان لري وی آو ستاو خان څنګه دی وی سربونی دی په پکې صبر نشته وی آو څنګه دی وی خاک استرم دی پیدا پکې چې او خسرا وا او خسرو نو دا خاور رنگ پکې چتر راغی وی جی کې دې چې دې اوخه په نکونو کې چته یو رنگ داسي کې دې چې تاسو په نکونو کې یو رنگ داسي وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني غلام اسود پیدا کړی چې ما یو بچی تورنګي فقال الله کمنی بلن وخان دشتي وشان یاو مالوان هارنګونه شدي قال حمر نصردي قال هل فيها من اوراق اي پدې کې خاک سترشته قاور رنگشته قال نام او وفنا ذلك دا خاک ستره د چتن راغي چې اوخ سردي نو دا چتن راغي قال لعل نزعه ارقنا تیجنا لعل نزعه ارقن شاید دی اوخ را وخت کلوی یو رګ د مشرانو نا تیجنا قال حضرت فلعل ابنك هذا نزعه شاید استاد ازوی استاد مشرانو دی یو رګ نراوتی وی او دغه څه وی کنه مولانا څه کله وی خلک دا نکته تیر شي نو نکته دا اولاد کې دغه څه دا وی نکته تر دې دا جنې نیاته تر دا نو دا غي نیا څنګه دې د مور دا دې د پلار دې خو هغه رګونه دي کنه قربان دي ځانا باب اخلاف الملاعن باب اخلاف الملاعن باب دې په بیان دې خبرې چې قسم ورکول دي ملاعن لرا توجه کوا اصل کې لیان شروع کیږي ول جانا درجلنا لیکن دلته مسله دلته بس نه دا غوري ویښه خپل مسله دربانی ثابت کړه څنګه تعویل چې لیان سره شهادات موکدات بال ایمان ائمه ثلاثوی ایمان موکدات امام بخاری باب راوړ اخلاف الملاعن لیان خلف دے ایمان نه دے ٹھیک شو کنه خپل مسله کې ثابت کړه چلو مخکې قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة عن نافع عن عبد الله ان رجلا من الانصار خطفته امراته فاخلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما سام راځي روان دي شام باب يبدا الرجل بالتلاعن باب دې په بیان د ابتدا کول د سړی نه لیان سره لکه سړی په خزه تهمت لګولې دی اول به قاضي صاحب سړی ته وي تاسو وي دا بنوي چې لکه تاسو دې خزه باندې طریقه دار قاضي صاحب ته قاضي شوي ته وای لکه تا دې خزه بارے کې څه وای څه ویلې دي ما څه خبره اورې دي ته څه وای جی زدایم چې دا کنجره ده الکه څنګه کنجره ده چا سره پته نشته ته څنګه وای باجی دازه قسم ته تیارې کې دروغ دی ویلې نه ګور غرق بشي دې قسم ته تیار شو نو ته واوري نو وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا دا دې اخره پوره دو پانی دي د قتلیان روایتونه دي تکړه شه ابي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عشرة عن ابن عباس ان هلال بن اميه قد امراته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت باب اللعان ومن طلق بعد اللعان وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سعد بن ګور اصل کې امام بخاری چې دې ذکر کوي یبداو بالرجل دا ثم قامت په شهادت نه ثابت کا چې خذ ثم قامت وا بس دغه یو ټکی نه باب ثابت کا په دې دوربین د امام بخاری سے جی
أن سهل بن سعيد السعيدي أخبره أن عويمر العدناني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه كيف يفعل؟ او كيف يفعل دا مخي ور ډیر شرور ز خیر دی ګور اوس روزو تعرض نشته دی بذات بناس غم ما خام بورينا سأل عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر بس حتى كبر دي ترجمه تو کمال ته کړو نا فكره رسول الله المسائل وعابها حتى كبر بدوغن پیغمبر علیہ السلام دا سے قسم سوالات وعابها واغیت نسبت عیبک حتی تدی کبورا چې دا زړه پیغمان شپ خپل خبره یاد کدا ترجمه چا مکه دا ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتيني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله أنتهي حتى لا والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء ما دا شو غره دا حدیث کومه کی تاسو ویل کنه دی عاصم ته چلا دا پاره ما جوړ ما او خندل ولی په ګوري کوم سبق وی کنه دا اخر کې هر چا سره بیل بیل نسخه وي چې قایب په پانواله کشف شو نور هم پانی واړو نه حالکه کتابونه به دغه رسو د دې چې پانواله ما واړو ما ګور کې دی اورې دې خبره پونش بده ما او امیر عاصم ته دا عاصم د او امیر د خاندان مشر سره و دی او امیر وی جنا خو په قضې شک نو تعالی د نبی اسلام نه مال په تاسو وکړه توجه کوه خبره او امیر وی سره تاسو ما پوسره او که چېرې دا ما ته پته لګي نو په توري به ختمه ما تاسو نه څه دی مړه په توري ختم الغوالي توجه کوه په دې نه اکبر ته خمال لار ته تاسو رااله وکړه نو دې ته چاوي چې دا او امیر د پاتواله تاسو کوي دا زما دخلي مار دی یعنی ما ویلو کې ما وکړه نو زبردست کوم دا زما په خاندان کې خبر رااله دې لپاره خلکو دا الله په خشه نه دی فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته أرأيت رجلا أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنذر فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فزعا من تلاعنهما قال عويمر كذب عليها قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله نما به دروغ ویلی په دې اې د الله پیغمبر ان امسکتها کې غصد دا کور کې ساتبا نو بیا طلاق ورکړل بس نو دې طلاق ورکړ مخکې د امر د پیغمبر سیبنا دا دلیل شو د دې خبرې چې طلاق په مجلس واحد کې نافذ العمل دی او جائز دی چې جائز نه وي نو پیغمبر پاک به دې خامخ منع کړو لازم دلیل دی متلاعنین نو دا سنت متلاعنین وو معنا همیشه عادت شو سنت طریقه شو چې کله لعان بین الزوجین دواړه قسمونه اخري بیا به قاضي تفریق کوي بینهما او ابدي تور باندې یو بل منع کوي حرامي جا بس اکثر حدیث ته خود جمعه خبره ده پکې نور څه نشته تمګه ویلي مغازي کې مخکې شابه تکړه قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن المطلعنه وعن السنه فيها عن حديث سهل بن سعيد اخي بن ساعده ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله او كيف يفعل فانزل الله تعالى وفي شانه فقط في شانه ما ذكر في القران من امر التلاعن د معاملې د لعان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فطلعنا في المسجد وانا شاهد فلما فرغ ريدا فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين دغه طریقه د تفریق د هر لعان کوونکو په منځ کې ده
قال ابن جرير قال ابن شهاب كانت السنة بعده ما أن يفرق بين كل المتلاعنين دغه طریقه وا چې د هر لعان کوونکو په منځ کې به تفریق راته وکانت حاملا او دا خزه د اوامر چې وا نو دې پیټ اوچت کړو قال ثم جرت السنة في ميراثها وانها من دا حامله و د زنا نه کنه وکانه ابنها يدعى لامي دا مختصر دی مخکې رواج کرا غل د تاسو ویل دي چې نبی علی السلام به کچرته په دې صورت خود راځي چې په دې صورت پیدا شو دا به د فلان کی وی او کې دا څه پیدا شو دا بیا ستاوي هغه واقعي پیدا شد په دغه شکل با چې عمر چاته نسبت کړو هغه نه پستا دا الک چې کوم د ماشوم دا مور ته حواله شو او بیا دا د پلان نظرینه سب ختم شو او بیا دا الک د مور وارث شو مور د دې الک وارث کړی شو جی ثم جرت السنة في ميراثها انها ترث ويرث منها انها دا خذ چې دا ترثو دي بچینه به میراث وړي و يرث منها او دا رامي چې د مور نه میراث وړي ما فرض الله لها رامي خدای کنه پلار معلوم نه دي عن ابن شهاب عن سهل بن سعيد الساعدي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة کی چر راتلو کو دی په دې حمل سرا سربونه مندروکه کانو وحارتون لکه دې په شکاله چنجې دی دا وحاره په شکالي چنجې ته وای او سو کوئی چې دا سامي ابرز نه وړي کې کربوړې د دې په شکل یو بل دې سور سره کربوړې چې کم خوراک باندې یو ځل تیر شي نه کې فساد پیدا کړي ولا اوراها ګمان نکوم په دې خزي الا قد صدقت وكذب عليها وان جاءت دې رښتیاوي خاون په دروغ وي وان جاءت به اسود اعینا او کې دې راتلو کو په دې حمل اسودا اعینا تو رنگ غسترګې ذل الیتین خاوند غټو کناټو نو فلا اوراها زګمان نکم الا قد صدق عليها دې سړیو په دې خزیر اشتیاوی دي ځکه چې کوم سړی بدکار او کنه دا رنگ تورو سترګې غټوي او ډبلې او کناټي غټو فجاءت بي على المكروه من ذلك وګور راتلو کو دې خزي على المكروه پاغه ناخوخ صورت سره دې حنا سمره حدیث کرا مکروه معنا ضد حرام نه اگر ناخوخ صفت کم ناخوخ صفت چې زنا ولو جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينه ګور نبی علیہ السلام حدیث ته کې فرمایل چې زه بغیر د بینې نه ما چاله رجم ورکول نو دا خدا مرجومه کې دې شو لیکن بینه به نشته زه ولا رجم سزا نه ورکو اصل باندې پوښي ادقه خدا د اوامر خدا جی ځکه چې نبی بینه موجود و نه دا موخر د زنا و جی وبي قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الياس عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس انه ذكر طلاقنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا بس عاصم بن عدي په دې کې یو خبره وکړه کوم خبره وکړه اوس مې درته ګوره کی چره ما ته پته لګي نو زه به مړ کوم بس ها من قومي دا او امر دغه قوم مراغه یشکو الی انه قد وجد ما امراتی رجل راغه کاکجی یسه ما کور کې خزه سره دا چل سړی مونږ ښه فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي امتحان را نغه په ما باندې بیاذا په دې راتلو د سړی زما کورونو ته مگر زما دې لا په دی وجنا انا په نشم ولا څه فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا او دا سړی پوښی کنه کم چې چا په خپل خزي نسبت کړو مصفرن تک زر کړی شو کور کمان رنگه یعنی من کمزور یو کنه مصفرن خ زر کړی شو زر رنگه کور کمان قلیل اللحم اوچ کرس سبت شار پرتو ویختو والا سبت مانا چې ویخته داسې پراتی وي لکه ګونګریګان ني لکه د امیر سره ویخته داسې پراتی دي داسې کټه ته چې ویخي کونډیان ني وي وكان الذي أضع عليه أنه وجد عند أهله خدل آدم خدلن کټلو پندو والا خدل هغه چاته وي چې د پندای خټکی نه دي دا خ وخین وي وخینی پندو والا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم آدم غنم رنگی کثیر اللحم د غوخو نه ډک فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها معنا اللهم بين الا خذوي چې زپاک او سړی چې زپاک تو خدای پاک څه بیان راواله ذكر زوجها انه وجد فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه. فقال لا تلك المراه كانت تظهر في الاسلام سوءا. بس ورا توجه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه ما بدا رجم کړو. فقال ابن عباس لا تلك مانس هغه دغه د عمر خزوا. ابن عباس الله نه د عمر نوا تلک امراتم دا یو خزوا کان تظهر فی الاسلام سوءا دی باکار کو په اسلام کې بدکاری مرزنا خورا و مان داوا. قال ابو صالح عبد الله بن یوسف خادلن یا خادیلا تمانا وخینه ډکو پندو والا وخ زیاته باب صداق ملاعنتی باب دې په بیان د مہر د هغه خزي چې چا سره لعان کړی شي وي. تا ته ما خبره کړې ده خو ته نه ونه دې ټول ته مطالعه نه کړې مم نه کړې دې چا مطالعه نه کړې یوازې تا کړې چې تا نمبر و دې ته څه په ظاهرات څه دې څه نه ده مړه چې په څه په خلی راځي غلط ته وباسه ونه شي تو بس اخر کې چې ورناس راشي حدثنا او بس قال رسول الله کې الى اخره وای اسیما دغه نه زموږ مریض مولانا عبدالسلام سے زما استاد وکړه ګناګار والا چې عمر دی اوسه حدیث صح منطقي وو ان هغه سره زموږ زته مدرسونو ما څه کتابونو د بیزاوی شرقاید او خیالی مولا حسن او صدرا دا بلاګان وي هغه به زما مذهب دانه چې قاضي او صدرا چې سوګوي چې په احتلام کې یا راځي نه پوي بغیر د احتلام نه پوي ما چې خب پلیتی هغه به کنه چې خب پلیت بالماضي انا په دې پویا سره نو پوي ارزوی ما چې دا حدیث داسې دي کنه چې دا یو خود جرأت او بادری غواړي او تاسو کې د اتفاقی د اتفاق نشته منګه اګوړي کې وایي چې یو مرګر باندې خطر بل په فزنه شو خرب څنګه به بل په تاسو غربار شروع شو دا سه خوان به کاو د دوره خاله خوان دي تاسو دا یو راکیسه دي نو دیو زستوي شي دي کنه بخان به ورته مکنه ښا تاسو بریتو نه ځان ته په دمه دمه تعرض نشته ها وای وبه قال عبد بن عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلقني امراته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخويه بني عجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب دي دوار انكارو ففرق بينهما قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار ان في الحديث شيء لا اراك فدي حدیث مبارک یو خبره ده چې زنوی نو چې تاغه بیان ہے قال اغي قال رجل مالي سمانا دې هغه ده چې کوم خبره ته نه بیان هغه دا قال نو دی وی چې قال رجل دې مولای نو نبی پاک ته مالی ما چې دې خزله مار ور کړو هغه د سکیږي قال حضرت تو قیل لا مال لك استعمال نشته مړه ان كنت صادقا فقد دخلت بها کی چرته په دې تهمت رښتینه پتا دخول کړه دې او شو کنه استحلال د فرد په مار کړه دې کنه وان كنت كاذبا فابد منك حاصل شو کی چرته رښتیا ویلی دي او د مار مستحق خدا ده کنه چې تا دینه چوسه پر فایده غستت په سورې دین په سورې دي هغه مار خو دې ور کړو کنه وان كنت او کته په تهمت لګې نو فابدک اے دا مار اغستل تعالی ډیر به تر دې ته د سزا لایق تلافیزي غواړي دا ډیر مناسب ډیر غیر مناسب ډیر غیر مناسب ډیر غیر مناسب ولا پوښوي معنا دا چې مطلعانه چې کومه ده هغه مستحق د مہر ده چې مدخول به دا خو جو کل ده او کینینو نصف ده انور قرآن ته ګوره دې شو مخکې ده بس ګوره دا مسله حدیثونه بیا دوه پاڼې نور فاتي حدیثونه بار بار برازي او دې کې امام بخاری یو مسله خي هغه څه چې قاضي چې کله د خسړی او د خزنه الفاظ د ایمان اوري
نو دې ورته الکو خیال کوی ګوري یو خو ګر خامخ دروژن دی ځان مغر کوي د دنیا په صورت دي دې ورته خامخ نصیحت کیدان چې ته قسم وکړه ته موکا نه دې ورته چې خلک غرق نشي دې وای قول الامام وینا د بادشاہ د قاضي للمطلعين ان احدكما كاذب فرمنكما تائب الکه یو خو خامخ دروژنین تو بګار شته څوک چې توبه وباسي جی وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن سميع سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر عن المطلعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمطلعين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال ما لا اوس ګور خاندم سره ستړي شي دي او زم ستړي هغه حدیث دی قال دې شي مالی زما پیسې چې د خدمت ورکړي حضرت لا مال لك ستا پیسې نشته ځه لا مال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت چې چرتا په دې تهمت لګولې وي رښتیا نو تا چې اوسه پر سولي کړ دا غته کنه استحلال ته من فرضها چې تا دې د فرض نه فدیه غسې ځان دې وسړو مخکره ابعد لك دا ډیر لري دا ته دروغ مو پیسې مو واپس کړئ قال سفيان حفظت من عمرو وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لا عن امراته فقال باصبعيه وفرق سفيان بين اصبعيه الصبابه فقال باصبعيه تاسف فرق سفيان بين اصبعيه الصبابه والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بين الاجلان حضرت صلى الله عليه وسلم تفريق راوي بين اخوي بين الاجلان ومن دغه دو افراد د بين الاجلان مترونه وای خو دا رونه نو خدا خاوندو ودلته اخوي په مانځي فردینو دی ګوره ښه خطا نشي ها وقال الله يعلم ان احدكما كاذب وهل منكم تائب سلام وقال سفيان حفظت من عمرو وايوب كما اخبرتكم اخبرتك چلو مخکړه باب التفريق بين الملاقات سوچي ورخان الله دې تاسو همیشه خوند خوشاله ساتي الله خوشاله کی تاسو باب التفریق بین المطلعینین دا حدیث مګوي الکه چې کله خذ خاون لعان وکي نو قاضي به تفریق کوي بس نو سنشتي هغه حدیث ته ځه وفي قال حدثنا ابراهيم بن زيد قال حدثنا انس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وامراته فقذفا واخلفهما فرق بين رجل وامراته قذفها واخلفها چې دې په تهمت لګولو او بیا ول قسم ورکړو دینه معلومه شو امام صاحب د صاحبینو مسله دا ده چې مسأله اللعان چې دا د دې اتمام او اکمال په تفریق د قاضي سره راځي نفس اللعان سره تفریق نه راځي جی وفي قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وامراته من الانصار وفرق بينهما تفريق كذا باب يلحق الولد بالملاعن معنی دا شو چې کله لعان او شی بابین د زوجینو کې اولاد پیدا شنو چاله ورکه خزله ورکه بس خاوند خو نه فکر وکړه نو بچی الحاق 50 سره شي مور سره دا دې تاسو مخ کې ویل ځه قال حدثنا نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين الرجل وامراته فانتفع من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة خذته ورکه باب قول الامام اللهم بين استاد حدیث ویل حدیث امام بخاری اگر قول د امام وقت ملعنی د رجلینو څه الله مبین خدای پاک وضاحت وکا یو خو بګی دروژن د هم توخه نو بیا خو دا کنه زی وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرته رجلا فقال عاصم ما اريد بهذا الامر الا بقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صفت الشعر وكان الذي وجد عند اهله عدم قدر كثير اللحم جعدا قطيتا اذكر یو د ثبت مان پرتو وختو والا لکه ستا ټول وسه د پراتو دي داسي ها یو د جاد ګنګرو ته وای قدت چې بالکل داسي ګنګري وختو والا لکه مولانا عبد السلام سے مرحوم چې کو اته خسته وختو داسي منګز بچو لکه داسي بعض دغه سي جادن ګنګري پیل کنه داسي قطتن سخت
کلک ګونګري والا ګونګري لکه دی او کتاب کراچي کې پښې کې نه لکه مکرانیان وښته چلو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أبي فوضعته شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. لا شمائل کې ودا جهدا قطه ویلی. فقال الرجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجعت أحدا بغير بينة لرجعت هذه. فقال ابن عباس لرجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلك امرأة لا دانوا دا یو خذا تظهر السوء في الاسلام. په اسلام کې به بدی کوله مسلمان هم او الى اخره څنګه په بيځه تړل. چلو مخه باب اذا طلق ثلاث ثم تزوجت بعد العده زوجا غيره فلم يسماها. نعم خیر باب په بیان دي چې یو سره طلاق ورکی خزیلا ثم تزوجت بعد العده زوجا اخر او تا مطلقه فضت ردود عدتنا بل خاون سره نکاح کی فلم یمسها هغه ورسره جماع نه کده تمسما جماع سره ده لاس لګولي لاس په لګولو سنې بیا چوله ونه جګنا اوخه الى اخري فبعد د معاصر ملاقات مشيو خو بهر حال کنا چلو مخکې ده. وبه قال حدثنا عمرو علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتحي وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن عروه عن ابيه عن عائشه ان رفاعه القرظي تزوج امراه ثم طلقها فتزوجت آخر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل غضبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته او تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. درې بجو پر سبق د مخ نشته زما ته